زموږ نوجوان نسل هغه په دغه بازارونو کې او په دغه چې کوم بیرون ملک چې کوم قسم خوراک دلته ملاويږي داغه د حلت او د حرمت پته نه لګي پغې کې د خنزیر غوخه ده پغې کې حلال دي پغې کې حرام دي هغه د ماشين په ذریعہ ذبح کړی شوی دی هغه باندې بسم الله ویل شوی دی کنه د ویل شوی د حلال او د حرام تمیز ختم دی نو چې کله د حلال او د حرام تمیز ختم شي خصوصا په خوراک کې نو د انسان بدن دا چې جوړیږي نو د خوراک نه جوړیږي د انسان د وجود بقا هغه په خوراک باندې وي نو چې کله خوراک داسې مردار وي نو بیا د خپل نسل نه دا تم ساتل چې دی کې به حیا وي دی کې به شرم وي دی کې به حمیت وي دی کې به غیرت وي او په دې کې به ننګ وي نو دا اسی خیال پرستی ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أحل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. صدق الله العظيم. مخکې آیتونو مبارکو کې الله جل شانه د مشرکینو چې کوم باطل عقاید خصوصا د حلت او د حرمت په باب کې د حلال او د حرام په باب کې د خپل ځان نه یو قانون جوړ کړو ځینې سيزونو ته به حلال وي او ځینې سيزونو ته به حرام وي او بیا پاغي کې هم مختلف ساروي داغه غوخي په مختلفو خلکو باندې حرام کړو دا فلان کی ساروي دا د نارینو د پاره حلال دي زنانو د پاره حرام دي او فلان کی ساروي چې دا د زنانو د پاره حلال دي نارینو د پاره حرام دي دغه سي مختلف د حلت او د حرمت یو نظام د ځان نه جوړ کړو او بیا داغه نسبت الله تبارک وتعالى تکو الله جل شانه فرمایل چې د هغه سړی نه لوی ظالم څوک کې دی شي هغه دروغ وي او بیا داغه نسبت الله جل شانه طرف ته وکي داغه نه لوی ظالم بل نشته دی او دې د پاره دا دروغ وي چې خلق د الله د لارې نه واړي او گمراهي کی نو هغه ټول توهمات او باطل او عقیدو باندې رد فرمایل تفصیل سره اوس په دې ځکه الله تبارک وتعالى جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمای چې دوی ته وایا ما ته چې کوم وحی کړی شوی دی پاغي کې ما ته څه شی حرمت والا نخ کاری نشته دی پاغي کې حرمت والا سیز مگر دا چې هغه مردار وي یا بهیدون کی وینوي یا د خنزیر غوخی زکه چې دا پلیتی ده یا دا سیس چې هغه د ایمان نه وستون کی سیز وي چې کوم د غیر الله په نوم باندې ذبح کړی شوی وي او دا سیزونه هم چې کوم حرام دي بعض اوقات انسان دومره مجبور شي چې مرګ کیفیت ور باندې راشي نو بیا دغه حرام سيزونه هم بقدر ضرورت چې دوی د مرګ نه بچ شي دومره حد پورې دی استعمال گنجائش شته اگر چې حلالي نه وی خو حرام خو داغه دومره خوراک گنجائش ته چې سړی په مرګ نه بچ داغه لپاره هم دو شرایط دي یو شرط دا
چې مقصد خوند او لذت اغشتل نه وي، او دویم شرط دا چې ډېر پرېخمانه او په مړه ګېډه باندې خوراک نه وي بلکې بقدر ضرورت وي. نو الله تبارک وتعالی فرمایي قلت ورته ویا لا اجد نمممز فيما اوحي الي پاغه وحي کی چې شوی د ماتا محرما حرام کړی شوی د اغه نه چې تاسو حرام غړی على طاعم يطعمه چې یو خورون کی خوري دا غیلرا الا ان يكون مگر دا چې وی میتتن مردارا او دمن مسفوحا یا وینبی بیاول شوی بهیدن کی او لحم خنزیر یا وخد خنزیر فانه رجس بشکدا پلیتدا یقینا دا پلیتدا او فسقا یا وستن کی د ایمان نوی اوهل لغیر الله بی چې आवाज شوی پاغه باندې د غیر الله فمن استر پسوک چې ناچار شو غیر باغن نو زیاته کون کی ولا عاد او نو ډیر خورن کی فإن ربک پس بشک رب استغفور الرحیم بخون کی رحم کون کی دے. قلت ورتویا لا اجد فيما اوحي الي محرما ما ته چې کوم وحی شوی دی پاغي کې د دغه سيزونو د حرمت ذکر نشته. اے مشرکین مکه چې کوم تاسو د خپل زعم او د خپل باطل خیال مطابق پزان باندې تاسو حرام کړی دی پاغي کې چې کوم الله تبارک وتعالى ما ته وحی کوي په هغه وحی کې هغه سيزونو ذکر نشته چې کوم تاسو په خپل ځان باندې حرام کړی دی الا ان يكون ميتة مگر دا چې هغه مردار وي. یو حلال ساروی دی خو هغه شرعي طریقې سره ذبح ونکړې شو، چا په مرو ولا زور کو یا اوبو کې ډوب شو او مردار شو، یا د بر زین را پریوتو او مړ شو او ذبح نکړې شو ذبح شرعي هغه ونشو. نو اگر چې حلال زناور د خدا اوس حرام دی دي ته میته وي. میته هغه زناور ته وي چې هغه بغیر د ذبح شرعي نه هغه مردار شي عمر شي. اگر چې حلال زناور دی ګډ دی بیزه دا غوا غوي ارس چې دی حلال ساروی دی خو چون کې ذبح شرعي سره ذبح ونکړي شو خپل مرګ باندې طبيعي مرګ باندې دی مړ شو یا د بیماری د نه مړ شو یا د په مرو ولا چا زور کو یا برنه راور زیدو او چون کې ذبح شرعي نه د شوی نو دا مردار دی دي ته میته وي دا مردار دی داغي خوراک ناجایز او حرام دی. دویم او دم مسفوحا وینا بهیدون کی وینا بهیدون کی وینا چې کومه دا حرام ده. وینا په دوه قسمه یو هغه وینا چې کوم ته دم مسفوح وي یعنی رګ کټ شي او د رګ نه چې کوم وینا راوځي هغه ته دم مسفوح وي دا حرام دی او دا نجس او ناپاک هم دی. یو هغه وینه ده چې کوم دم مسفوح نه په غوخه کې دن نه هغه نجس نه دی هغه پاک دی هغه سره کپڑے نه پلیتي. یعنی اکثر چې موږ غوخه کټکولو دوران کې د غوخه چې کوم وینه هغه په کپړو باندې لګي نو هغه نجس نه دی. نجس وینه هغه ده چې کوم دم مسفوح دی هغه مردار دی ناپاک هم دی او حرام هم دی. هغه ته او دم مسفوحا هغه وینا چې کوم بهیدون کې وینوي بیاول شي وینوي
او لحم خنزیر یا غوښه د خنزیر. غوښه د خنزیر دا نجس العين دی. د خنزیر غوښه د خنزیر جسم داغه سرمن دا ټول حرام دي. او دغه ښکارا وجه دا چې په ټولو سارو د ټولو زناورو کې دا یو داسې بدترین مخلوق الله جل شانو پیدا کړی دی چې پدې کې هغه د مور پلار د رور خور یا د خپل د جنس د خپل عزت او د غیرت دا شی پدې کې نه. نو بے غیرتی او بے ضمیری دا څومره زناور چې دی په ټولو کې سنه درجه پوری غیرت او حمیت او شعور سنه دومره حد پوری وي. نو په دې زناور کې چون کې دا دیوسی او بے غیرتی دا په دې باندې ختمه ده. او چې څوک د دې غوښه خوري نو هغه خلکو کې هم دغه شی دي، هغه هم مدر پدر آزاد دي. او چې کوم خلک دا غوي په نقش قدم باندې روان شي د خپل رسم او رواج او خپل نظام تعلیم او خپل معاشرتی زندگی د دغه خلکو په نقش قدم باندې چې کله روان کی او دا غوي نه متاثر وي او دا غوي هغه مدر پدر آزاد زندگی ته ارمان کوي، نو هغه خلک هم چې دی هغه طرف ته روان وي. ځکه اسلام مونږ ته غیرت درس راکوي، اسلام مونږ ته د حمیت درس راکوي، اسلام مونږ ته د ننګ او د ناموس درس راکوي چې یو سړی به په خپل مور باندې، په خپل خور باندې، په خپل ښځې باندې، په خپل عزت او حیا باندې به ننګ او غیرت کوي. نو څرنګه چې په خپل عزت باندې ننګ او غیرت کوي، په دې کې حیا وي، په دې کې شرم وي، نو دغسې د معاشرې د هر مور خور لور تور سر عزت او د حیا او د شرم او د پردې د دې خیال بساتي. او دا صفت په انسان کې پیدا کیږي د حلال خوراک سره، او دا صفت د انسان نه ختميږي دا د حرام سره. نن سبا ورځ ته ورځ چې د معاشرې نه شرم او حیا، ننګ او ناموس او غیرت ورځ ته ورځ ختميږي. د هغې په اسبابو کې یو بنیادی سبب هغه دغه مردار او حرام خوراک دی. نن سبا زموږ نوجوان نسل هغه په دغه بازارونو کې او په دغه چې کوم بیرون ملک چې کوم قسمه قسم خوراک دلته ملاویږي، د هغې د حلت او د حرمت پته نه لګي. په هغې کې د خنزیر غوښه ده، په هغې کې حلال دی، په هغې کې حرام دی. هغه د مشین په ذریعه ذبح کړی شوي دی، که هغه باندې بسم الله ویلی شوي دی که نه دی ویلی شوي. د حلال او د حرام تمیز ختم دی. نو چې کله د حلال او د حرام تمیز ختم شي، خصوصا په خوراک کې، نو د انسان بدن دا چې جوړیږي نو د خوراک نه جوړیږي. د انسان د وجود بقا هغه په خوراک باندې وي. نو چې کله خوراک داسې مردار وي، نو بیا د خپل نسل نه دا تمه ساتل چې دې کې به حیا وي، دې کې به شرم وي، دې کې به حمیت وي، دې کې به غیرت وي او په دې کې به ننګ وي، نو دا اسی خیال پرستی ده. نو خیال د دې خبره ساتل پکار ده چې خوراک همیشه حلال وي او پاکیزه وي. او چې کوم غوښه موږ خورو خصوصا دا په ذبح شرعي سره ذبح کړی شوی وي، چې په هغې کې د خنزیر غوښې ملاوټ نه وي، په هغې کې نورې مردارې نه وي. نن سبا د دنیا یهودیت او نصرانیت په مختلفو طریقو سره لګیا د مسلمان نسل کې دغه جراثیم او دغه حرام خوراک نه نباسي. او چې کله دغه حرام خوراک یو ځل د انسان د غذا حصه جوړ شي، نو بیا شرم او حیا، غیرت، ننګ، ناموس دا ختم شي. بیا انسان د ایمان نه لاس وینځي، بیا نیک محافل، نیک مجالس ور باندې بدلږي او د ګناه سیز ور باندې خلګي. زموږ استاد معاشره ده هر قسمه فحاشي عریانی ته نوجوان نسل تیار وي چې دا تاسو ته شي چې آخري پیغمبر څوک دا ول نه ورځي. په ډک بازار کې، په ډک پارک کې، په ډک سکول کې تاسو نه کېږي آخري پیغمبر څه ته وي، ختم نبوت څه ته وي، حالانکه دا ایمانیات دي، ایمانیات ول نه ورځي. دا دغه مردار خوراکونو اثر وي چې کوم د خنزیر غوښه او داسې نو ډېر مردار شیزونه دي چې هغه د حلت او د حرمت پته نه لګي. او زمونږ نوی نسل لګیا دغه خوري لګیا دی، د هغې هغه مضر اثرات د انسان په جسم باندې او زمونږ په معاشرې باندې مرتب کېږي لګیا دی.
نو الله تبارک وتعالى فرمای فانه رجس دا خو پلیتی ده د خنزیر غوخه بهیدون کی وینا میته مرداره وما اهل به لغیر الله او هغه څه چې بکم ذبح کول په وخت د غیر الله نوم پریات شي ځکه چې موږ ذبح کو بسم الله الله اکبر دین بغیر چې ذبح وشي د غیر الله په نوم یاد کی کاغه نبی وی کاغه ولی وی کاغه صحابي وی کا ارسوک وی د الله نه ما سوا چې د بل چا نوم پاغي باندې یاد کړی شي نو هغه حرام دی اگر چې حلال سروي ولې نه نو د غیر الله نوم پاغي باندې یادول سره هغه حلال هم حرام ګرځي دي سلور نه علاوه الله تبارک وتعالى دا سیز نه حرام کړی چې کوم مشرکین او په خپل باندې په خپل ځان باندې حرامو